نن په دنیا کې مختلف قسمه تنظیمونه دي، بین الاقوامی ادارې دي، هومن رایټس ول دي، څوک دي تنظیمونه جوړ داته دي چې د انسانونو د حقوقو تحفظ وشي، خو چې په حقیقت شو وکسه د مسلمانانو د حقوقو تحفظ نه کی، د غریب د حقوقو تحفظ نه کو، د زورور د حقوقو تحفظ کو، د غریب خیال نه سوتی، د مجبور ناچار خیال نه سوتی، د مسلمانوں دے حقوق کے خیال نہ سوتی، جس کی لاٹھی اس کی بینس شریف ہے، مفہوم یہ دادا ہے، معنی مقصد یہ دادا ہے کہ کلا تو کا رشتہ کوي وا جلکے تا خطبہ دے نکاح پیغام دے نکاح ور کوي پدامیان سو اتبا رټاوي نه چې زون ته وایي چې را دې بلارټ یوا دوما دا چې توک سعودو سره کوي دا څه نه کوي چې عادي بلارټ کې زون تا کې حدیث شریف مفهوم دا دوه ټکی دي چې یو د خطبه نکاح سره تعلق لري او یو د سعودو د کاروبار سره تعلق لري. خدا پکې واخشه ممنوع دی، بیا ته وایې چې خو یا تورا خو مانده ته خرڅې چې لاس شل ورته ویلوړ وي بیا زه نه وداره لیواجل کېدو مطلب په کلی چې ودنه دعا وادیږي خو ځان ضرورتمند یې ځای ورو لاره ضرورتمند هر څوک ورتري مې بلا تړلی خو نه شي که نه. نو د حدیث په تشریح علما لیکلي دي چې نه دا چې کله په آخري دوی ویلوړی وي دې ډنکېږي لوز پې نیول شي ته په دا دوی شورمنډه کې دې بلارټ کې او خپل ځون ته لیار پکښې وغوړې دا حروم نه راوچارلو. او دا چار دوا قسمه خلک کوي، یو هغه چې د کیم انسان بالکل ضمیر نه وي، ډېر د دنیا حریص وي، او بل دا په میان چې بروکر نه وي، برګنر د میشتو په شډاله ژبه چې دلول نه وي، دا چارې دا دوا قسمه خلک یې چې کوي. او دا که هرسنوک باندې خپل کوي چې د چا سمندر ټاوي زون ته وایي یا چانه نکاح رشتہ ټاوي زون ته وایي کدا پمیان شه سوداګر چې کیم دایدا کوي دا چاره حرام کوي نه راو کوي یی چې واجه صدو ور سړی ته اختیار دی چې مطلب چا میشتو خبر دی چې فناسیب ومنوي یو صحابي او کې یا هر درمی یی چې نه په دیک شه د مسلمانې د حق ولل دي تر ټول نه اول هغه مذهب چې دی چې د مسلمانې د حق تحفظ کوي د حقوق پاسداري کوي هغه مذهب اسلام دی چې چا د نکاح حقوق نه شي وولل چا تجارت حقوق نه شي وولل او دا حقوق چې څوک وایي مجرم دی. اسلام د انسانیت د هر حالت د حقوق حفاظت کوي چې څوک یو په خالیدانه چې پلونکای وژنما پلونکای وایما پلونکای دردوامه غمجنه وایما نه پلونکی نه غلا مکه نه د انسان چې په کیمل یار خپل حقوق دي په غیل یار یک شدای د خپل حقوق نه ما معلومه وا اوله مسله دو واحد اسلام الله جل شانه میشت استادات یو مذهب رو کړای دی یو داسې دین یې رو کړای دی یو داسې یار الله جل شانه ور نصیب کړی دو چې آدمی میش د توس د تمام حقوق خیال سوتلای دی غریبی سوتلای دی د مالداری سوتلای دی د تورسری سوتلای دی انرغندای سوتلای دی په کاروبار کې په تجارت کې په معیشت کې د انسانیت ته هر پهلو د حقوق پاسدار واحد ضامن ا مذهب کده هغه اسلام دی هغه دین دی هغه شریعت دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم روړی میشن دی. نو حدیث شریف چې میش دوی خبر ازدا کړي کله کله ورداس وایي چې په میان چې سړی ډېر خالوف ته پورا ورته وایي چې سړی دا پورې موده یې دغه نه وراده دا کیسه مو په لوت شو دا ډېره غټه حروم چار ده دا ډېره غټه ناجایزه چار خو دا سړی ته ډېرې د کیسې پیش کېږي کله کله نکاح په مسلک شاده کیسې پر اشتیک شامل سترځي او کله اوره په کاروبار شهر درمي میش چې کله دې لوز دې بلا وخیږي ته د تسلی وشي چې نه دا رشته وشوه په آخر دوی ویلوړه وه او نه دا سودو وشوله بیا تو ته شریعت اختیار ورکړی دی ورمخ شه سودو د حلالې کړي دو ورسره ودې شي خو داسې سودو کول مو وروره چیرې جایز نه دی دا عمل ډېر قبیح دی
چې په دا کښې د مسلمانې د حقوق والا وي. الله جل شانه دا میش په اسلام سره خلوص کو، الله هم دا په اسلام پوی کو، الله دا په د عمل توفیق نصیب کو. وما علینا الا البلاغ.